الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دا انسان ډیر کمزور دی، مومن ولی نه خو خطاګانی او ګناهونه به کیږي. نو الله رب العزت مومنانو ته توبې طرف ته تلقین ورکړي او بیا ورته وایي چې خالصه توبه وباسئ. نو داغي نتیجه بدای چې الله به تاسو ګناهونه به معاف کړي او جنت ته به دننه کړي. او دا په هغه ورځ باندې چې الله به پیغمبر او داغه مرګري نه شرمای او د دې مقابله کې چې کوم کفار دي او فساق پجار دي نو هغه به الله او شرمای. نو فرمایي الله یا ایها الذین آمنو، ایمان والو، د ایمان داویدارو، لا اله الا الله کلمه وینکو، توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه وباسي الله تا توبه خالصه. د نصوح معنا ده خالصه، خالصه توبه وباسي یعنی د زړه د سیخ نه توبه وباسي. او د توبه خالص ترجمه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس شوه دی. نو حضرت عمر وی چې توبه نصوح دی تا وای چې سړی د ګناه نه مکمل طور باندې راوځي او دا مصممه اراده وکړي چې بیا به نه واپس کېږم دې ګناه، داسې قصد وکړي د نه واپسۍ لکه څنګه چې پی د غولانځې نه راوځي او دوباره غولانځې ته نشي وردن نه کېدلی. حضرت عمر وی داسې قصد مصمم وکړي چې ګناه ته به دی بلکل بیا نه راځي، لکه څنګه چې پی د غولانځې نه راوځي او بیا دوباره غولانځې ته نشي کېدلی. او دې وجې نه مشرانو اسلافو په توبه نصوحه کې 3 شرطونه لګولي چې په کومه توبه کې 3 شرط او دا به توبه نصوحه. نړومبنی شرط دا دی چې د ګناه نه الاقلاع من الذنب، د ګناه نه به مکمل راوځي او دا چې څه دي کړي په دې به انتهایي پښیمانه شي. دا دویم شرط. او دریم دا چې واپسی به دې ګناه ته قصد مصمم به وکړي د آئنده راتللو نه دې ګناه. دا توبه نصوح. یعنې ته به قصد مصمم کې انسان کمزور دی، که سړی راشي نو بیا دا فرق نه راځي، خو ته به خپل دا قصد مصمم کې چې آئنده به دا کار نه کوم. الله رب العزت فرمایي عسى ربکم، کېدی شي چې پروردګار ستاسو لرګي ستاسو نه ستاسو ګناهونو دننه کې تاسو عسا چې د الله په کلام کې راشي. نو موږ تاسو ته په ګرامر په کتابونو کې د عسا ترجمه هغه د امید معنا ورکوي، د تمنی معنا ورکوي. خو د الله په کلام کې چې راشي نو معنی تحقیق دی. او د هغې وجه دا ده چې عظما او ملوک چې کله د یو کار اراده وکړي او یو کار کوي
هغه داسې نه وایي چې دا کار کوم، وایي کېدی شي دا کار به وشي. چې د بادشاه او د لوی سړي د خولې نه دا راووته چې دا کار کېدی شي چې وشي، په دې معنا دا ده چې یقینا به کېږي. نو دلته دا د الله نه لوی څوک دی؟ نو وایي عسى ربکم، قریبه ده چې رب ستاسو یعنی یقینا پروردگار ستاسو ان یکفر عنکم سیئاتکم، لربک ستاسو نه ستاسو ګناهونه، ویدخلکم جنات، او دننه به چې تاسو لره باغونو ته تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د ماڼو او د بنګلو د هغې نه مختلف نهرونه، 4 نهرونه به د هغې لاندې چلیږي. سوره محمد کې د هغې تفصیل تیر شوی. یوم لا یخزي الله النبی، هغه ورځ دا ګناهونه معاف کېدل او جنت ته دننه کېدل، یوم دا به په هغه ورځ باندې وي. د الله معنا دا ده لا توقف، دلته وقف مه کوه، دا کلام دې سره تړلی دی. دا 2 کارونه چې الله کوي چې ګناهونه ستاسو معاف کړي او جنت ته دننه کړي، یوم دا به په هغه ورځ باندې وي. لا یخزي الله النبي والذین معه، چې شرمندګي به وبنه شرمي، بے عزت او ذلیل بن کی الله خپل پیغمبر او والذین آمنوا معه، هغه کسانو چې د پیغمبر سره ایمان لري. پیغمبر پرېږده، د پیغمبر ملګري او د پیغمبر امتیان، هغه به هم الله په دې ورځ باندې د شرمندګۍ نه او د بې عزتۍ نه وساتي. او د دې نه دا معلومه شوله چې د پیغمبر اسلام او د مؤمنانو نه علاوه چې کوم خلک دی، دا به د قیامت په ورځ باندې شرمېدلي، که هغه مشرک دی، که هغه دهري دی، او که په مشرکانو کې اهل کتاب دی، او که نه هغه وثنیان هندوان او سیکان، دا به د قیامت په ورځ باندې شرمېدلي به ولاړي، بې عزته به ولاړي. او د مؤمنانو نورهم یسعى بین ایدیهم، رڼا د دوی به منډې وهي بین یدیهم، بین ایدیهم، مخې د دوی ته، د دوی د لاسونو مخې ته، یعنې د دوی مخې ته به دا رڼا منډې وهي. وبایمانهم، او ښي طرفونو ته به هم دا رڼا منډې وهي. مفسرین وایي داسې به دا رڼا د دوی نه چاپېره وي، له څنګه چې د 15مې په سپومۍ کې ستا نه رڼا چاپېره وي، چې د 15مې سپومۍ یو دلته ولاړی او ته داسې روان یې، نو ستا شاته رڼا ده، ستا مخې ته رڼا ده، ستا شمال، ستا ګس لاس ته رڼا ده، ستا ښي لاس ته رڼا ده، تا نه هر طرف ته رڼا ده. دقسې د مؤمن نه به هر طرف ته به رڼا وي. دا چې کله د محشر نه روان شي، نو منافق خو په مؤمنانو کې همیشه سر ورکړی او دی خو دې جدا کېږي نه، نو دا هلته به هم دی چې روان شي، نو د جهنم او د جنت لارې به یې وایي. دونه فرق وایي چې جنت ته به په پل باندې پورې وځي او دا پل به په جهنم لګېدلی. دوی چې جنت ته روان شي، نو منافقان به د کافرو په ځای د مسلمانانو سره روان شي، او دوی خو را سرسري غوندې ایمان راوړی و، نو په بیلټرو کې به یې لږ چارجي، نو لږه غوندې رڼا به کوي، نو دوی به په دې باندې د مؤمنانو سره روان شي. مؤمنانو سم رڼاګانې دي، خو د هغې چارج خو پوره دی، او د دې چارج خو نیمګړی و، دا خو دوی په خپله خراب کړی و، پس کړی و. نو چې دې داسې لږ روان شي، بس د دوی رڼاګانې به ختمې شي، مؤمنانو ته به خطره محسوسه شي چې پروردګار زموږ رڼا چېرته ختمه نه شي. نو الله ته به دعا کوي، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وایي به مؤمنان ای زموږ ربه پوره کړي موږ ته دا رڼا، زموږ الله چې زموږ دا چارج
جنت ته د رسېدلو پورې پوره شي. واغفر لنا بخشش وکړې موږ ته کمی موږ نه هم شوي دي هسې نه چې دا کمو په وجه باندې زمونږه رڼا ختمه شي او موږ د محشر په میدان کې ټوکرې خورو او جهنم ته پرېنوم. انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر څه د طاقت خاوند دی. ځکه هورې د منافق رڼا ختمه کړه او زمونږ رڼا الله تمامه کړې ځکه تا طاقتور ذات دی. الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې د کفار او منافقانو سره جهاد وکړه او دې کافرانو منافقانو باندې سختی وکړه. دا به مستیږي دا د شریعت خلاف راټولیږي او دا بر شریعت او د اسلام خلاف کار به کوي. یا ایها النبی جاهد الکفار اے پیغمبرا جهاد وکړه د کفارو سره والمنافقین او جهاد وکړه د منافقو سره واغلظ علیهم او سختی وکړه په دوی باندې ومأواهم جهنم زید راتلو دوی جهنم دی وبئس المصیر ډیر بد ځای د راتلو دی جهنم ډیر بد ځای د راتلو دی جهنم. د کفارو سره جهاد دا په توره باندې دی نو جاهد الکفار بالسیف کفارو سره جنگ په توره باندې وکړه. اول منافقین منافقانو سره جهاد باللسان جهاد په ژبه باندې وکړه. د دلایلو په میدان کې را سملوا او د دلایلو په میدان کې فعل کا ځکه چې د منافق وجل نشته. بار بار داسې موقع راغلي دي او صحابه کرام ویلي چې جی وجل غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه خلک به وایي چې محمد خپل ملګري وژني نه وژني نه. نو منافقان سره په ژبه باندې به بحث کوي د اسلام خوبیانې او اعلی ترین صفتونه به ذهن ته دننه کوي او د شرک او د کفر او د بېدینو او د ګناهونو دا خباثتونو د ایستو کوشش به کوي او واغلظ علیهم سختی وکړه په دوی باندې. ځای جهنم دی او ډېر بد ځای د راتلو جهنم دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله دو مثالونه د سوره تحریم په اخر کې ذکر کوي. یو مثال کفارو ته ذکر کوي او یو مثال مؤمنانو ته ذکر کوي. مؤمنانو ته کافرانو ته مثال ذکر کوي د ښځې د نوح او د ښځې د لوط علیهم الصلاة والسلام او د دې مثال د بیانولو مقصد دا دی چې کفارو تاسو ته د مسلمانانو رشته هیڅ پیدا نه ورکوي. یو سړی کافر دی او پلار پیغمبر دی دا رشته هغه ته هیڅ پیدا نه ورکوي. یو سړی مومن دی او پلار کافر دی د پلار ته د زوی دا رشته هیڅ پیدا نه ورکوي. دیگئی پر خبر باندې نو کفارو ته وایي چې او مشرکانو که تاسو د پیغمبر رشته دار یئ او که تاسو د ابوبکر صدیق او د عمر رشته دار یئ او که تاسو د عثمان او د علی رشته دار یئ دا رشته داری قیامت کې تاسو ته هیڅ پیدا نه درکوي. ګورئ نه د نوح علیه السلام بیبي
د لوط علیہ السلام بیبي دا د یو دوو نیکانو لوی پیغمبرانو په نکاح کې قریب رشته وه، لیکن چې کله هغه دواړه زنانه د دین په لحاظ سره د خپلو خاوندانو نه بدلې وي، مشرکانې وي، د قوم په مذهب باندې وي او د قوم په دین باندې وي، نو هغه لوی پیغمبرانو هغه خپلو بیبیانو ته هیڅ پیدا ورنه کړه. او دا زمونږ د زمانې مشرکانو ته هم وایي چې هغوی دا وایي چې ما نیولې لمن ستا ده اور کوئی اور سے مانگتا ہے، کوئی اور سے مانگتا ہے اور ہمیں داتا سے مانگتا ہے. دا چرسیان چې ناست دي په دا گنج بخش رحمت الله علیه کې هغوی باندې اوس موږ چرسیانو قبضه کړې ده او طلاقیانو. دا اکثر دا ملنګان ښځې چې تلي دا بیا ځي په زیارتونو کې ناست اکثر ملنګان داسې او هغه دا چټي وهي او دا چرسونه سکي او لګیای. هغوی ته هم دا خبره ده چې تاسو ته د نیکانو صالحانو دا ملګرتیا دلته په غلطه طریقه هیڅ پیدا نشي درکولی. ضرب الله مثلا للذین کفروا، بیانوي الله مثال هغې کسانو ته چې کافر دي په عدم انتفاع د رشتې د دوی کې د مؤمنانو سره. امرأة نوح، زنانا د نوح علیہ السلام، و امرأة لوط او بیبی د لوط علیہ السلام، کانتا ویدا دواړه تحت عبدین من عبادنا، ویدا دواړه لاندې د یو دو بندګانو زمونږ د بندګانو زمونږ نیکانو نه. دا زمونږه د یو دو پیغمبرانو په عصمت نکاح کې وي. د تحت عبدین نه معنا دا ده د هغوی په نکاح کې وي. او دا دواړه د نیکانو بندګانو نو لوط علیہ السلام او حضرت نوح علیہ السلام. فخانتاهما، نه دې دواړو زنانو خیانت وکړو د خپلو خاوندانو سره. عام طور سره چې دا مسله وشي چې د ښځې د خاوند سره خیانت کړی نو غالبه دا ده چې زنا به یې کړي، لیکن دلته د خیانت نه مراد زنا نه ده، بلکې دلته د خیانت نه مراد هغه تبدیل د عقیدې دی چې نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام د الله تعالی اوچت پیغمبران دي او د توحید مالیاریان دي، او دا دواړه زنانه مشرکان دي. نو د هغوی دین مشرکانه او د نوح او د لوط علیہ السلام دیني توحید و. د دې وجې نه دیني بدلو نو خیانت د خپل خاوندانو سره په دین کې کړی، دا یې ملګرتیا یې نه وکړې. او دا حافظ ابن کثیر لیکلي دي، غالبا د عبدالله زوی عباس په حوالې لیکلي دي چې ما زنت امرأة نبی قطو، د هیڅ پیغمبر ښځې زنا نه ده کړې. او دا دې لپاره مفسرین ذکر کوي چې بعضې داسې مفسرین هم شته چې هغوی د خیانت دغه سرسري ترجمه هغوی صرف زنا، حالانکې دا غلط شوي. د پیغمبر زنانه مشرکه سازیدی شي په هغه زمانه کې، کافره سازیدی شي په هغه زمانه کې، ځکه چې کفر او شرک عامو، ټول قوم کافر او مشرکو، کفر او شرک ورته بدي نه ښکاره کېده. او زنا په هر ملت کې عیب دی، په هر ملت کې. د دې وجې نه داسې خبرې پیغمبر ته به نسبت نه کېږي چې په هغې باندې د هغه په پوزیشن کې فرق راځي. فلن یغنیا، بس دا فلن یغنیا دفع نه که دې دواړو حضرتانو عنهما د دې دواړو بیبیانو نه من عذاب الله شیء، د عذاب د الله نه هیڅ. نوح علیہ السلام اولو العظم پیغمبر دی، خپله ښځه نشي بچ کولی. لوط علیہ السلام د الله لوی پیغمبر دی، خپله ښځه نشي بچ کولی.
داغي په موجودګۍ کې وکیل ادخل النار مع الداخلين ویلې شو دې دواړو ته دنه شي اور ته د هغې خلکو سره چې دنه کېدونکي دي اور ته چې نوح علیه السلام خپله بدنما زنانه مشرکه زنانه نشي بچ کولی او لوط علیه السلام یې نشي بچ کولی نو ته څنګه وایې چې ما نیولې لمن ستا ده هر څه به کوم او ستا لمن مې نیولې لوی ځوان لمن یادوي د پیرانو پیر صاحب لمن یادوي ما نیولې لمن ستا ده په دې لمنو نه بچ کېږي والله که په سل لمنې ونیسي بیا به جهنم ته ځي چې خپله عقیده یې توحید نه یې برابر کړي خپل عمل یې په سنت د پیغمبر نه یې برابر کړی بل مثال الله مؤمنانو ته ذکر کوي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون بیانی الله مثال هغه کسانو ته چې مؤمنان دي زنانا د فرعون څنګه ورته مثال بیانوي مؤمنانو ته وایي چې ای مؤمنانو که ستاسو تعلق د رشتې د کفارو سره یي دغه رشته داري د کفارو سره تاسو ته هېڅ ضرر نه رسوي ګورې نه حضرت آسیہ امرأة فرعون اغا د اعد الاعداء په نکاح کې وه د ډېر لوی دشمن د دشمنانو د الله په نکاح کې وه چې فرعون د خدای دعوی کړې وه او چې هغه به جای خود په خپله عقیده درسته وراږي او د هغې ټول تعلق د الله او د الله د پیغمبر موسی سره و نو د فرعون هغه رشتې هغې ته هېڅ ضرر ورنه کړ فرعون به جهنم کې او حضرت آسیه به په اعلی ترینو ماڼو بنګلو د جنت کې بیانوي الله مثال هغه کسانو دپاره چې مؤمنان دي زنانه د فرعون د دې نوم آسیه بنت مزاحم ده او دا د موسی علیه السلام پرورش کوونکې وه او دوی په موسی علیه السلام باندې به ایمان هم راوړی او کله چې فرعون خبیث خبر شو چې دا خو مؤمنه شوه نو مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي وی سیاستنې دا د خلکو په مخ کې شهیده کړه په دې باندې په خلکو رعب اچو او د دې پرې مرګ باندې خلک یرو چې خپله ښځه نه پرېږدم بل کم کجا دی چا به پرېږدم نو دا سیاستنې دا شهیده کړه او په دې چې کوم مظالم وکړو د فرعون لوی جابر او ظالم چې چاته به هغه عذاب ورکو په میدان کې به سملو او په څلور واړو اندامونو باندې به ورته میخونه ټکولی د حضرت آسی سے دا کار وکړو او بیا یې یو لوی ګټ ویل راوړی او دا ګټ پرې پاسه اور واچوئ داسې او دا دنیا راغلی دا تماشې ته ولاړه ده او حامان او د قبط هغه سرغني چې د فرعون شاته د هغه چاپلوسانو هغې هر یو راځي او په دې بیبي باندې تشدد کوي هر یو راځي او دا په دې وخت کې الله ته سوال کوي او وایي اس قالتو هغه وخت چې آسیه بیبي وایي رب ابلی عندک بیتا فی الجنه اے زما ربا ساس کا د ځان سره ځان ساس کا د ځان سره یو کور ما د پاره په جنت کې ونجنی من فرعون وعمله
خلاص کما د فرعون نا وعمله او د ګنده عملنا ونجني من القوم الظالمين او خلاص کمالا د قوم ظالم اقطابنا د هامان ډلې نه مې خلاصه کې ربا دا مفسرین وایي ډېر هوښیاره زنانه وه موږ د خدای دقسې هوښیاره دونه هوښیاره زنانه ده وایي طلب الجار قبل الدار اول ګاونډیتوب غواړي رستو کور غواړي حضرت آسیه پر دعا کې د الله نه اول خپل ګاونډ غواړي او بیا د الله نه ورسره کور غواړي وایي طلب الجار قبل الدار ګاونډي طلب کو او ګاونډي طلب کو د الله رب العزت د کور د غوښتلو نه مخکې ربی ابنی لی عندک بیتن ابنی تیار کمالا ساس کمالا د ځان سره بیتن فی الجنه دا د ځان سره دا هغه جوار دی ای الله ساس کمالا د ځان سره یو کور په جنت او دا دعا کوي او څنګه چې دا ګټ په دې باندې را خلاصوي په دې وخت کې دینا سا پرواز وکړو او الله جنت ته ورسوله او د جنت په نعمتونو کې لګیا شو بس ونجني من فرعون عمله خدای ما خلاص کړ فرعون هغه د ګنده عملنا او خدای خلاص کړ ما د قوم ظالم دا د دین دا تاریخ دی کنه دا د ازمایښونو او د تکلیفونو او د سختونه ډک دی چې یو داستان ګوري او یو ظلم د ظالمانو ګوري دا غونه به در باندې ذکر شي چې د حضرت آسی سره دې ذکر کړه ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين او الله تعالی مومنانو ته ذکر کوي ومريم ابنة عمران ذکر کوي د مثال په توګه باندې مریم لور د عمران دا څوک ده التي اغه مریم احسنت فرجها چې محفوظ کړي او خپل شرمګاه لرا د حلال او د حرام دواړو نه محفوظ کړي په حلال نو ځکه چې هغه خاون نو کړي او په حرام باندې نو څنګه چې يهوديان لعائن الله عليهم لعائن الله عليهم چې حضرت مریم ته زناکارا او داغي زوی حضرت عیسی اولو العزم پیغمبر ته د زنا او پیدا وای هغه دی کشمیری سیبو یو کتاب لیکلی دی اکفار الملحدین ورته غونډه رساله ده نو هغه کې داسې هغه اشعار هم وي شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر جید عالم تېر شوی او ډېر زورور عالم دی د عربی اشعار هم ویلي نو هغه هلته وایي چې یا عباد الله قوموا وقوموا اے دا اللہ بندگانو راپاسئ او سیده شئ یا عباد الله قوموا وقوموا يصب رسول من اولو العزم فيكم یو اولو العزم پیغمبر ستاسو په منځ کې کنځلې کیږي راپاسئ لکه دا به قادیانانو او یهودیانو به دا کنځلې بابي کوي هغه زمانه کې شان ورشا په حضرت عیسی باندې جړل نن بنګ په محمد مصطفی باندې جاړو زمونږ ملک پاکستان چې 2% په دې کې غیر مسلم نشته 2% او موږ نن تقریبا 20 کروڑ تقابو شوي او ټول مسلمانانی او زمونږ په مخ کې یو پلیت راپاسي
یو پلیت راپاسی او پیغمبر خدا ته کنځلې کوي او د ختم نبوت مسله چیړي او د ختم نبوت او بیا داسې بېدینه مشران موږ ته الله تعالی اوس راکړي دي چې هغې د دغې تپې د ختمولو دپاره کوشش کوي د یهودو د امریکې د قادیانانو په لمسه باندې انشاءالله دې کې به چرته خدای نه کامیابوي او د ختم نبوت مسله چې چام چیړلې ده الله د هغه جړې ایستلی دی دا زمونږ په الله یقین دی چې دا کار څوک هم کوي الله به سپک کړي الله به ذلیل کړي الله به ختم احسنت فرجها چې هغې حفاظت کړی او د خپل خاص اندام د دې وجې نه چې د مریم په باره کې دا خبره څوک کوي چې دې زنا کړې قطعي کافر دی نو قادیانیان خود کافر دي پرویزیان خود کافر دي چې ختم نبوت څوک هم نه مني یا کافر دي وفتحنا فيه من روحنا پس پک وه منگا پدی کے دی فيه کے ضمیر فی جیب مریم دا گریبان تا ویدی دے جبریل علیہ السلام تا اللہ ویلے لال شو دا مریم پا دے گریوان کی دا پکو کا نو پا نپخنا منگا پکو وها اللہ وینی پا ذریعہ دا جبریل باندے فيه فی جیب قمیسی آغا گریبان دا کمیز دا مریم کی دا سشنم پکی پکواہ من روحنا دا خپل روح تشریفانا دا خپل روح مخلوقانا او دا داگی رحم تا ارسیدا او دا حضرت عیسیٰ تکوین التشورو شو وصدقتو بکلمات ربها او دی تصدیق کڑیو پاگے احکام و تشریعیہ و کلمات و دخل پروردگار باندې سونا احکام تشریعیہ چې وتا الله را لګریو هغه ټول تصدیق کړو وکتبه او دې تصدیق کړو تمام آسمانی کتابونه وکانت من القانتین او وادا د قوم عبادت کوونکي قانتین په معنا د تابعدار باندې راځي نو وادا د قوم عبادت کوونکي نه یعنی ډیر لوی عابد وا دا الله تعالی ډیر لوی بنده وا دا قرآن کریم دا تاسو دې ته ان شاء الله ورسېدو آخري دوه سپارې پاتې دي ان شاء الله سبا تبا یو کم دیرشم سپارا تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر سکال بر قرآن مجید ختم امید بخاری دا ختم دعا کوي الله موږ قرآن په اسرار لطائف او ترجمو باریکو باندې پوهه دې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي څوک دې لکار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت او توفیق قسمت ای تبای خدای زموږ مشران بشران زنانه نارینه ټول مسلمانانو بکې سونه زموږ بیماران دي الله ټول شفا کامله ورکړي جامعہ تعلیم الاسلام مدنی آباد کی دیکھیں سمرہ کا میرے غیب اور خزانوں نے پورا کی اللہ خپل نیکان صالحان بندگان رونا ادي آباد اولو چلولو قرض خلاصول تراواړي ادي دې قرضونو ذاتی قرضونو رب موږ اخلاص کی یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم کی خاتمه زموږ ټول په ایمان کی اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره